دا ویډیو چې تاسو ګورئ د کمې خبرې نه چې یاره واقع وشو تاسو ویډیو وګورئ. पाकिस्तान मेरे जैसे किसी इंसान की औकात नहीं है कि उसको बदनाम कर सके. मेरा काम है वाकई को रिपोर्ट करना. मैंने दयानतदारी से उस वाकई को रिपोर्ट किया, लेकिन हवस, लालच, आप कुछ और ना सोचती हैं आयशा. आप सिर्फ ये सोचती कि एक इंसान चंद एक मैसेज है मुझे जिसमें कहा कि भाई आपका बहुत शुक्रिया, पूरा पाकिस्तान तनकीद कर रहा है, लेकिन आप मेरे साथ. تاسو ویډیو چې وکتل دا هغه واقعه ده هغه کم چې مناره پاکستان کې هغه خبره اتره شوې وه هغه بې ګناه جینۍ چې وه او ګناه یې نه وه او راغلې وه او تصویران یې ایستل هغه واقعه ورسره ووتله ښه. او اقرار الحسن صاحب زما ستا نه یو ګیله ده جي بلکې د ټولو مسلمانانو نه ګیله ده. ته چې کله دې جینۍ خواله لاړې تا او یاسر شامي تاسو لاړئ یوه خبره تا کړې وه او ډېره خطرناکه خبره دې کړې وه چې پاکستان ډېر خلک خفه شوی هم او تا ډېر عجیبه نقشه د پاکستان مخې ته د خلکو پیش کړې وه چونکې ستاسو انکاران غټ انکاران یې ستاسو په میلیونو فالوورز دي. تاسو چې کوم یو کار کوئ غیر جانبداره کار به نه کوئ، تاسو پوره تحقیق کوئ. ته چې کله دې جینۍ خواله لاړلې او ورسره کېناستئ او هغه انټرویو م کوله نو تا د دې جینۍ په سر باندې لاس کېښودو او څه دې وي وہی مجھے بہت خوشی ہے کس بات کی کہ اللہ نے مجھے بیٹی نہیں دی. اللہ اکبر کبیرہ. وہی زه ډېر خوشحاله یم چې الله ماله لور نه ده راکړې. ولې وایي زه په داسې معاشره کې اوسېږم چې دلته ښځې ذات باندې دا د حساب کتاب کېږي. حالانکې زه بیا هم په دعوې سره ویم پاکستان او افغانستان کې چې دا کم خلک دی مسلمانان دي زه ویم چې څومره عزت په دې ممالکو کې په دې دوو ملکونو کې څومره اسلامي ممالک هم دي خو دا دو ملکونه بیا خاص کر پښتانه چې په دې کې ښځې ته کم حق اصل دی زه یم دا په بل ځای کې نه دی اصل کم عزت چې کوي او ښه او خراب خو په هر ځای کې شته. په دې ښځې په کیس کې پښتانه هم ټارګېټ شوي چې پښتانه پکې ټول زیاتر پښتانه و دې ښځې ته لاس اچولی که نه نو تا هغه ټایم کې دا خبره وکړه چې کاش الله ماله لور نه وی ښه دی چې لور الله نه ده راکړې ځکه که لور الله راکړی وی نو په دې ملک کې به ورسره دا د حساب کېدو او ته له هغې پاکستان څوک بدنامولی نه شي. پاکستان لکه څنګه بدنامېږي ځه یو اسلامي ملک سره ډېرې خبرې داسې اسلام چې په هغې باندې خاموشتیا اختیار کا د ښځو د خاوند په منځ کې خبره راشي خاموش کا مخې ته یې مه راوباسه د بېعزتۍ خطره ده پکې. او تاسو جي لاړئ او ښه درته پته وه دې ښځو ته الله جل شانه قرآن کې بدکاره ښځې ویلي زناکارې ښځې ورته ویلي بدکرداره ښځې دې ښځو ته قرآن ویلي دي زه نه یم قرآن راواړوه قرآن کې دې ښځو ته الله بدکرداره او بدکاره ښځې ورته ویلي او ته ځې او پوره په میلیونو فالوور دي ستا او ته ځې او ته تحقیق نه کې او د پاسه وله په سر باندې لاس ږدي او وایې چې بس شکر دی چې الله ما لور نه ده راکړې نو بس ورته ټینګ شه څنګه د باندې راتاو شوه پته درته اوس ولګېده چې اوس جاړې په هغه ټایم کې م تا اوښکې تویې کړې وې او ویلې چې به شکر دی الله ماله لور نه ده راکړې شکر دی. یو عجیبه نقشه دی خلکو ته مخې ته پیش کړه که نه او پوره دنیا چې یو عجیبه نقشه پیش کړله چې بس پاکستان کې هو نعوذ بالله او د مسلمانانو په ملک کې نعوذ بالله د ښځې اړو حق نشته دا خبره دې مخې ته پیش کړه نو بس الله دې بس رحم وکړي نو. او زه چې کوم د پنجاب ګورنمنټ ته یقیني ده ته بس ټق او پړق او سسپینډ کوو پولیسان پکې سسپینډ شروع او د دنیا سچوګان پکې لاړه معطل شو د دنیا په سونو خلک پکې ونیولې شو او جیلونو ته ښکاره شو چې ته په نورو خبرو هم اکشن داسې اخیستی دی که نه څومره قتلونه په دغه ورځو کې قتلونه شوي کم سے کم 14 کسان مړه شوي په هغه ځای کې قسم دی که هغه خبره چا راغستې وه خو دا به زموږ دا میډیا او یو درس سټارټ شو او اقرا حسن ستا پروګرام نه ډېر غټې حساب کتاب شا شو قسم مې زه خو د سعودي دا میډیا نه یقیني حیران شم ورته بس بیخي که داسې ماشاءالله هغه محمد بن سلمان دی هغه باندې چې هغه ډزې شوې وي مخکې نو چا وي مړ شوی چا وي نه مړ شوی 2-3 میاشتې چاته پته نه لګېده مړه چاته پته نه لګېده چې مړ شوی دی داسې عجیبه خوپیم میډیا د چړو مخکې ځي نه زما خو مړه بس ما سره موبایل دی کولاو کړی مې دا دی یو ټک پړک او یو ورځو بس او دوی ته نه ګورو چې بھائی د ملک بدنامي پکې شته وکړو نه په دې ملک چې کم سړي اوسېږي آیا هغه دومره هوس پرست دي زه خو په دعوې سره بیا دا خبره کوم دې دوو ملکونو کې چې ښځې ته کم حق حاصل دی قسم دی په پوره دنیا کې یو افغانستان او بل پاکستان او خو بد خو په هر ځای کې مړه دا لږ ډېر خو هر ځای کې د نبي اسلام په محفل کې به منافقان ناسونو ما او تا پکې څه یو
خو بد پارځي کړي تاسو وړه شانتي خبره وشي او ورور بیا داسې بام ته وخی جو چې صدر تو ویما او بس حکومت هم یو درز درو شروع کړي د پنجاب ورور او بس دا نیسو با خوا کو دی خوا کو ته وی چې خدای پاک به دی خزر کې اړه ګناه نشتا نو بس اوس د ټینګ شخه چې ټول د باندې را واپس شو کو نه ټول پراډ راوخه ټول پراډ هغه لکه جنې په ول باندې الزامونه ولګول چې دې ماته دا ویلو دې ماته هغه وی او دا ویډیو به شو کم سمشه ګوره او دا ویډیو به شو کم شمسه ګوره او مس کې خلک خبر نه دی جی د خپل ملک داسې بیړه غر کړه په بیزتۍ باندې میاش خدای الله باندې په میډیا باندې چې به قتل بس یو د دې جنې درز بو چې به قتل د اخیسته پټکې به والو بس او مخې ته بکیدا او تاسو به مو سره ولاړ ټول ورګه چې پته ته ولګي غرض مې دا جناب لک تحقیق پکار تحقیق او دا نه چې الله مال لور نه راکړي د الله باندې نبی اسلام لور بارک سوی ته خو لګ دې ته ګوره کنه زموږ خلکو نسل وي د الکانو نه بخوريږي د الکانو نه او زما نسل بخوريږي زما د لوریانو نه د فاطمه رضی الله تعالی عنها او نبی صلی الله علیه وسلم چې یو لور او خيسته په طریقې سره حق ادا کی خپل حق ولا ورکی او خيسته واده کی اب ما سره په جنت کې داسي او ته په دې ټولو خبرو باندې خپه کې خو چې کاش هغه ټیم کې مخ کې توې کړې اوس مخ کې توې چې کاش الله مال دې بس لور نه دی راکړي شکر دې په دې خوشاله ما مړ نو بس دا تاسو خبرې دي خو بس پته نه لګي الله دې مو ماپ کې بس نور بس نه وایو جنو